أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. سورۃ فاطر شروع ابتدا کی منگویلو سورت کے نفی دا د شفیع قهری یا اللہ بانی سوک زورور نشتے خپلا خبره سوک پا اللہ بانی مناوحل نشی عقلی دلائلو پکی او تسلی پکی دا دارنگی زجر او تخویف دے منکرینو تا او مومنانو تا بشارت دلتا کی آغیلا زجر ورکی داغیف اعمالو بانے بیا رستو دلائل پیش کئی او تسلی بہومی پا آخر کی بیا با زجر ورکی مسئلہ توحید بیانی. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا آیا آغا سوء چی ڈولی شوی دے آغا تا بد عمل داغا فرآه حسنا نو اینی آغی لرخیستا او سڑے لگیا دے شرک کئی کفر کئی دا پیغمبر خلاف کئی او دیتا دا خپل عمل خیستخ کاری دیوئی دا خوزخ کار کوم فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء نو یقیناً اللہ گمراہ کئی چال چی اغواڑی و ہدایت ورکی چال چی اغواڑی نو فلا تذهب نفسک علیہم حسرات تسلی دا چیو خپل کار بکی خپل ځان پسی خرابوما خپل ځان پسی کڑواو وجنما فلا تذهب نفسک علیہم حسرات نو مبیایا خپل ځان لرا پدی پسی د وجه د افسوسنا چی دی ہدایت تا ولی نرازی دی خبر ولی نمانی پدے بانے خپکے گما ان اللہ علیم بما یصنعون یقیناً اللہ پوہ دے پاغ سبانے چی داخل کی کئی سچ خلق کئی اللہ بورلا داغی بدل ور کئی. ورپسے دلیل پیش کئی ومسئلہ د توحید بانے واللہ الذی ارسل الریاح او اللہ اغزات تے چرالیگی ہواگانو لرا فتصر صحابا نوچتی وریز لرا فسقناہو الى بلد میتین نو بیایو دغی وریز لرا راکاگو آغی لرا آغزمکتا آغ خارتا چی وچ شوے دیں مڑیز مکیتا مڑ خارتا اغیتا دا وریز بوزو نو آلتا کے باران پی ورو فاحیینا بیہی الارض بعد موتها نو جوندے کو منگا دا دیوبو پا ذریبانے باران پا ذریبانے زمکا رستو دا وچے دو داغینا زمکا وچ شوی مڑ شوی او داغی نرستو بیا پاغی کے جون راشی او بیا پاغی کے فصلنا پیداشی بوٹی بکی روخی جی اللہ وی داسی کار منگا کو کذالک النشور او دارنگی بئی راپورتا کے دل لکه څنګه چې زمکا بالکل وچه شوې ده
بوټي پکې ګوره بوټي پکې نشتی فصلونه پکې نشتی پدې کې منګه په باران وورو نو پای کې شینکې را پیدا شي ازمکه او پرشي بوګشي او داغینا ورستو پای کې فصلونه راوخیږي بوټي پکې راوخیږي شینکې پکې راوخیږي زمکه مړاوا منګه راژوندې کړه دغه سي تاسو انسانان پیریان دا به هم مړی نو چې مړ شوي نو بیا به دوباره راپورته کوم کذالک النشور دغه رنګي به یې راپورته کېدل الله وی دغه ته ګوره د دغه نزان له دلیل ونیسا د دغه نزان له عبرت واخلا من کان یرید العزت فلله العزت جميعا که یو سړی دا وی چې زما تعلق د نور خلقو سره ده کافر سره ده دا پدې وجبانه ده چې مال عزت میلاو شي ز عزت منشم الله وی کو سو عزت غواړي نو عزت ورکون کې خو الله ده من کان یرید العزت فلله العزت جميعا سوچي اراده کوي غواړي عزت لرا نو دا الله په اختیار کې دی عزتونه ټول سمره چې عزتونه دي دا ټول د الله په اختیار کې دي نو ته راشه الله باندې ایمان راوړه دا الله د رسول خبره ومانه الله بتا عزتمن کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو سړی دی هغه د کوپر په حالت کې عزتمن دی نو چې کله ایمان تراغه نو دا عزت خرابېږي نه ال تکي عزتمنو د دلته کې به عزتمنی د ایمان د وجنه داغه عزت بنور زیاتیږي عزت کمیږي نه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه الله تورخیجی کلمه پاکي کما کلمه چې پاکه ده کما مساله چې پاکه ده مسله د توحید دا لا اله الا الله کلمه طیبه ده کله چې دا په اخلاص باندې ویل کیږي نو دا الله طرف ته اوچتیږي کما خبره کم ګب چې دا خلین اوزی پاکي سړی مظلوم ده او داغه د خلین یو ګب اوزی داغه د خلین یو اوزی نو دا الله ته ډاریک رسی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اتقوا دعوت المظلوم د مظلوم د بدعا نه ځان ساتي ولې دا ډاریک الله تخیجی لیس بینه و بین الله حجاب دا الله د دې د دغه پردې په منځ کې د الله او د دې سړی د دې وینا په دې منځ کې بیا پرده نه دا ډاریک ورخیجی والله قبلی د مظلوم د بدعا نه ځان ساته نو کله چې کلمه د توحیدی کلمه پاکي ک یو سړی خیری کوي او خیری هم د داسې وجنه چې په د باندې ظلم شوی د هغه ظلم مستحق نو او په د باندې ظلم شو د دخلینه چې کوم خبره خيږي هغه الله ته ډاریک رسی الله قبلی او الله دغه څوک چې ظالم دی هغه سزا ورکي نو کله دنیا کې ورکی کله پکې وخت واخلي لیکن اخلی خامخا اخلی بدلتی اخلی الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه الله ته ورخیږي کلمه طیبه کلمه پاکه والعمل الصالح يرفعه او عمل صالح چتای دی لرا دغه پاکه کلمه په عمل صالح سره نور وزن کیږي او نور الله ترسي چې کله عمل ده عمل د ایمان سره ده نو قبليږي ایمان سره عمل نشتی بے ایمان سره ده کافر ده عمل کوي نو عملي چوت نخيږي والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید او کسان چې مکرونه کوي د بدی
والذین یمکرون السیئات، او کسان چې چل ول کوي د گناهونو کوي، د بدۍ کوي، د شرک کوي، لهم عذاب شدید، د لپاره عذاب دی سخت، ومکر اولئک هو یبور، او چل ول د دغه خلکو، مکرونه د دغه خلکو هغه دي تبا. خلق څوک یو شي ته وایي تبا دی، څوک بل شي ته وایي تبا دی. الله وایي څوک چې د الله او د الله د رسول په خلاف کې مکر کوي، چل ول کوي، دغه څیزونه تبا دي. والله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا، بل دلیل پیش کړي، او تاسو شی خاور نه پیدای. والله خلقکم، الله پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا، ثم من نطفة بیا د نطفینا، ثم جعلکم ازواجا، نو بیا ګرځولې تاسو د پاره جوړې ګرځولې، بیبیانې ګرځولې، او ما تعمل من انثى، او نو چتای هیڅ یو ماده، هیڅ یو زنانا، ولا تزعو نزیگی الا بعلمه، مگر دا اللہ پا علم کی. اللہ عالم دے، ہر سا اللہ تپتا دا، اللہ قادر دے. کلچے یو بار اچت کی، کلچے حمل اچت کی، امید راشی، امید اچت کی، پا امید شی نو دا اللہ تپتای، بل چا تپتا نلگی. وقت پکی تیر شي نو الا خلقو ته پته ولګي. څومره وخت بدایي، کله به زیږیږي، کله به پیدا کیږي، نو دا ټول هر څه معلومات، هر څه پته علم الله ته دی، بل چاته پته نشتی. که یو سره دا وی چې نه اوس خو ساينس ترقی کړلا، ساينس به ترقی کړي، لیکن کم چې بے اسباب دے نو بے اسباب نشی معلومولی، دی معلومی نو پا آلاتو معلومی، او آلاتو آغی علم تا، علم غیب نوی، علم غیب ویلکی کی آغی علم تا چا آغا بغیر دا سبب نہیں، آغی کی اسباب نہیں، آغی کی آلات نہیں، او دی چی معلومی نو پا آغی کی بیزان نور دلشی خبری دی. لکه مخکې تیر شوی سورۃ لقمان کې په خېټه کې سدي د دې علم الله ته بل چاته نشتی، نر دې کما ددا پته الله ته بل چاته نشتی. دا بازي راشي ناغي وي ولې دې پته خلګي، نه پته چې لګي ناغه سلور میاشتې بعد لګي، او په الټراساوند وغیرہ باندې که پته لګي ناغه پته به ولګي، د یو شی به پته ولګي، نر دې کما ددا الله ته چې پته ده نو د دې پته ده چې دا به نیک او که بد وي، د رزق به څومره، د عمر به څومره، دا الله ته پته ده، بل چا ته پته نشتی. دلته کې هو که ډاکټران دي هغه لګیا دي خپل ریسرچونه کوي، لګیا دي خپل څه تحقیقونه کوي. یو سړی ته وایي وایي ستا سره دومره وخت دی، ته دی به دومره وخت کې مري، هغه وخت تیر شي سړی بیا ژوند دی. کله پکې داسي سړی ته وایي ستا علاج د سر اړو کېږي نه، سړی کور ته لاړ شي پریشان وي، کله یو څه کله بل څه. الله رب العزت د طرف نه چې نه مقرره نو نه مري. کله به یو سړی هغه به په ډېرو سختو کې، لیکن الله به د هغې نه بچ کي، الله به د هغې نه راوباسي. یو سړی په دریاب کې انختی، لیکن الله رب العزت چې مرګ نه مقرر کړی نه مري. اگر کې ډېرې ګنټې به پکې وشي، ګنټې نه چې ورځې به پکې تیرې شي، لیکن چې الله مرګ نه مقرر کړی نه مري. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، او نو چتای هیڅ یو زنانا ولا تضع نزیگی الا بعلمه، مگر دا الله په علم.
وما يعمر من معمر او عمر نور کولے کیگی عمر والا ولا ينقص من عمره او نکم ولے کیگی دا غدا عمر نہ الا فی کتاب مگر دا ټولی ہر سب کتاب دا اللہ کی کتاب دا اللہ لوح محفوظ علم دا اللہ چالا چی عمر ورکولے کیگی چالا زیادہ و چالا کم و اولنا ابتدانا عمر چالا ورکولے کیگی اللہ دا طرفنا اولی کلیشی چی دا دے سڑی دا پارا دمر عمر دے نو دا آغی عمرنا کمیگی و زیادی گی نا بعضی خبر دارازی پکی عمر چالا زیادی گی و چالا کمیگی نا عمر زیادی گی کمیگی نا خو خبر پکی دائی چی عمر کی اللہ برکت واچی او دا بعضی خلقو دا عمر نا برکت ختم کی یو سائے بھئی دیر کم عمر کی بھئی لیکن آغا با دیر زیاد کارو نکڑی دیر زیاد کتابوں بے لکلی دیر زیاد دمرا کارو بے کڑی چھڑے ہوتے حیرانی لگا دیکھو لگ عمر ہے اور لگ عمر کی دمرا کارو نکڑی بعضی خلق کی تیرشی دی پس درگاو کتابوں بعضی خلق کو لکلی یو تن پکی دے آغا گن کتابوں لکلی او دا آغا چی سمرا کتابوں لکلی نو پاگی کی دا 500 جلدنو نا کم کتاب نشتی نو چی بعضی کتابوں لکلی نو داغی تفسیر لکل لیں 3 جلد کی لکل لیں گوری بے سوک دا خلق عمر دمرا نشتی چی منگا دا تکینو وی گورو آل دکی عقوب لکل ہے سنگئی دغی لکل لیں نور کتابوں لکل لی تفسیر بائیں لکل لی حدیث بائیں لکل لی فقہ بائیں لکل لی فنونو کی لکل لی او داغی جلدونا اغبیا دا 300 نا دا 500 نا پکی کم نشتی آگی لما اللہ عمرون ورکر لی آگی عمرونو کے برکتو وما يعمر من معمرین او نا عمر ورکولے کیگی عمر والا ولا ينقص من عمره او عمر کمولے کیگی دیو سڑینا دیو سڑی دا عمر نا کمے کیگی نو کمے کیگی نو ورس تیریگی نو عمر کمیگی ہفتہ تیریگی نو عمر کمیگی کال تیریگی نو عمر کمیگی تردے پوری چالتے گی اتندے اغوئی غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی اے غافل تارا گڑیال دا خبر در کئی کہ گردن نے تیرے عمر کی ایک گڑی اور گٹا دی چے دا کم چے دا ٹک ٹک کی کل چے دا سیکنڈی دا ٹک ٹک کئی ناغوئی او دا تی کٹ شو خوا دومرا عمر کٹ شو نو دا کٹ کی گی کال تیر شی عمر کٹ شی دے خوشحال شی سالگرہ دا زماوی سالگرہ مناوی دیر خلق دا دی اندوانو رسمون دی انگریزانو رسمون دی دا نورو بیدینو خلقو رسمون دی آغا مسلمانانو زان لخپل کرلی ولا ينقص من عمره او نا کمیگی دا غدا عمرنا نو عمر ورکولے کی چاہ عمر والا نو اللہ تے پتہ دا سمر عمر دے نو سمر چتی ختمیگی کمیگی نو اللہ تے پتہ دا اللہ فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا دا خبر دا اللہ پا اللہ بانی آسانا وما یستوی البحران او نشی برابر کے دے غد و دریابونا ہازا عذب فرات دا یو چیزے نو خوک دے آسان فرات نو دیر خوک دے سائغن شرابو آسان سر تیری کی عبود دے اوبا آسان سر تیری وہازا ملحن و جا جاو دا پلچے مالگین دے مریکن ختم کے دے کلسڑے روانی پلارا باندی پنجاب کی چھتا گاڑے ودری گی سڑے اوپوتا ٹوٹی دلا سنسی اخلیتے واچی پخواب خلق ہوئے شد تے او دا شد نم زیاد تے او خالص مالگا دا مالگا خالص مالگا اخلیتا چول تیری کی نا نو دا یو دریاب عذب فرات خوگ دے نو دیر خوگ دے نو آسان سر تیری گیو بداغی سڑے اس کی آسان سر اس کیشی
او دا بل مالګین دی داسې تریو دی چې سکی کېږي نه. ومن کل تاکلون لحما طریا او د هر یو نه خورئ تاسو غوښه تازه. وتستخرجون حلیة تلبسونها او راوباسئ تاسو د هغې نه کالي چې اغوندئ هغې لره. کالی دی هغه اغوندئ، کالی دی هغه د هغې په ذریعه باندې کوم چې اسرا او سپین ترې راوځي د هغې د وجې نه جامې وغیره څه چې کېږي دا د هغې د وجې نه کېږي، په هغې باندې خلک اخلي، په سرو یا اخلي په سپینو یا اخلي. زموږ دا پیسې چې دي نو دا هم د هغې سرو سپینو یو ثبوت دی. نو په دې باندې خلک جامې اغوندي، خلک پیسې نه اغوندي. پیسو باندې پیسې واخلي، د پیسو باندې کپړه واخلي او کپړه بیا واغوندي. وتستخرجون حلیة تلبسونها او راوباسئ تاسو د هغې نه کالي چې اغوندئ هغې لره. کالي دي نو کالي عام طور باندې چې کوم سره دي سپین دي نو هغه زنانه استعمالوي. نو زنانه هم د سړو دپاره د خوشحالۍ یو ذریعه. وتر الفلک فی مواخر او اینې به ته کشتۍ لره په دې کې کشتو لره به اینې په دې کې مواخر چې شلونکي اوبو لره لتبتغوا من فضله د پاره دې چې طلب کوئ تاسو د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون د پاره دې چې تاسو شکر وباسئ. کشتو ته چې ګورئ نو چې رواني نو اوبه شلئ او رواني ته به داسې ته به ورته ګورې ته به دا سی خیال کې چې دا اوبه شلیږي دا اوبه سیریږي او دی پکې په منځ کې روان دی دغسې کشتۍ روانه ده. ومن کل تاکلون لحما طریا او د هر یو نه راوباسئ تاسو غوښه تازه غوښه ده. دلته کې مخکې یو ځای کې غالبا ویلو مونږه دلته کې ورته وایي غوښه. زمونږ کتابونو کې لیکي که یو سړي قسم وکړو چې زه به غوښه نه خورم او بیا یې د مهی وخوړو نو دی به نه حانس کېږي. ولې مهي ته څه غوښه نه وایي، د قسم اعتبار هغه عرب لره دی. عرب کې مهي ته څه غوښه نه وایي. سړی له پیسې ورکې لاړ شه غوښه راوړه نو که هغه مهی راوړي نو بیا ته قاریږي ما ته ته نه وویل مهی راوړه. هغه هم په دې باندې پوهه دی چې غوښه ویلی کېږي څه ته د ګډ بیزې وغیره د غوا میخې غوښې ته غوښه ویلی کېږي او د مهي غوښې ته غوښه څوک نه وایي. عام طور باندې عرب کې نه وایي، کم چې عام عرب کې مشهوره وي نو هغې اعتبار کېږي. نو یو سړي قسم کړی چې زه به نه کوم داسې. زمونږ فقه کتابونو کې اصول فقه کې دا مسئلې راځي. بیا یو سړی دی آیا کې دا خبره مسلم راځي. یو سړی هلکه زه به زما قسمې کې د ونې نه ما څه وخواړه او بیا وروستو هغې نه لرګی راواخلې او لرګی وجوي نو دی حانس کېږي. وایي نه، ولې دا د ونې نه خوړل نه دي څه نه، د ونې نه خوراک مطلب میوه وي، د ونې پاڼې جویل نه وي، د ونې لرګی جویل نه وي او د ونې چې کوم پټ دی دا پټ جویل نه وي. دا څوک نه کوي. که دا وکړو نو په دې باندې حانس کېږي نه. دغسې بعضې نورې خبرې دي. یو سړی دی ویل که ستا په درشل باندې مې خپه کېښوده نو په درشل باندې خپه ایښودل مطلب دا زه به ستا کره نه راځم. که یو سړی راغی وایي په کور کې ستا دې کور ته که زه داخل شوم نو کور کې مې خپه کېښوده نو د هغې که یو سړی راغی او بهر کېناسته او خپې په درشل کې دننه کړه او دننه په ځمکه باندې خپه کېښوده دی حانس کېږي؟ وایي نه، دی حانس نه دی، دی غوتلی نه دی، دننه شوی نه دی، دی بهر پروت دی، بهر ځان ملاس دی، خپې دننه کړله نو په دې باندې نه حانس کېږي. ولې هغې ته داخلېدل وایي. نو ومن کل تاکلون لحما طریا او د هر یو نه تاسو خورئ غوښه تازه وتستخرجون حلیة تلبسونها او راوباسئ تاسو کالي چې اغوندئ هغې لره وتر الفلک فی مواخر
او ان ته کشتو لرا چې شلون کې او بولرا پدې کې له تبتغوا من فضل د پاره دې چې طلب کوي تاسو د فضل د الله نه. عام تجارتونه پخام تجارتونه په دغه باندې بیا یو دور شروع شو چې دغه کشتو او په دغه جازونو کې دریابي جازونو کې خلکو سفر شروع کړي. وس بیا هغه خبرې ختمې شي دي صرف تجارت ته پکې او دا وړې کشتۍ هغه د مهو د پاره استعمالي نور پکې څوک زیرا زینا چې مستقل د تلو د پاره استعماليږي. ها لګ ځای کې هغه د یو ځای نه بل ځای کې لګ معمولی ځای هغه کې خلک استعمالي. نور عام طور باندې خبر خلاص شي دا هوایی جهاز کې خلک زی یا نور ریل گاڑی دی نور گاڑی دی هغه کې خلک د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیږي. ولعلکم تشکرون نو دلته الله رب العزت ما غوي لتبتغوا من فضله د پاره چې طلب کوي تاسو د فضل د الله نه تجارتونه په دې باندې کوي. ولعلکم تشکرون د پاره تاسو شکر وباسئ. یولج الليل فی النهار ویولج النهار فی الليل بل دلیل پیش کوي الله ورنه باسی الله شپه په ورځ کې ورنه باسی ورځ په شپه کې نو ورځ په شپه کې ورنه باسی نو شپه په ورځ کې ورنه باسی نو یو چې په بل کې ورنه باسی نه بل په وګد کی وس خبر روانه ده ورځ ورنه باسی په شپه کې نو شپه لګیا ده وګدي مخکې شپه ورنه است په ورځ کې نو ورځ په وګد کړه. یولج الليل فی النهار ویولج النهار فی الليل ورنه باسی شپه په ورځ کې ورنه باسی ورځ په شپه کې. وسخر الشمس والقمر او الله مسخر کړي نور اوس په مې کله یجری لاجل مسمى دا ټول چلیږي نیټه مقرر پورې. ذالکم الله دا صفاتن والا الله تاسو رب دې له الملک د الله د پاره بادشاہی دا اختیارات والذین تدعون من دونه او کسان چې تاسو ته مدد شوای من دونه د الله نه سوا ما یملکون من قطمیر اغي مالکان ندی د داغه پټ د کجوره د دانه مخکې مونږ ویل سورته نساء کې تیر شیو یو په کجوري په دانه کې درې سيزونه دی واړه واړه مطلب ته کمزورې لک شه مرادي یو پای کې نقیر ده هغه سورې غونته کې ده د بمبته کې شا طرف ته یو نری غونته کې داغي هغه ته نقیر وای او یو فتیل له د بمبته دانه چې دا پدې کې چې کم 54 نه پدې 54 کې اوتار پروتي هغه ته فتیل وای او یو په دا باندې لپاسه پوسټه کې اصل کجوره چې دا کجوره او د بمبتی په منځ کې نری پوسټه کې دا نری پوسټه کې ته ویل کی قطمیر مطلب دا والذین تدعون من دونه یا کسان چې تاسو ته مدد شوای د الله نه سوا ما یملکون من قطمیر اغیخ مالکان ندی اغیخ اختیار نه لري په مقدار د پوسټه کې د کجوره د اډو کې انره پوسټه داغه مقدار اختیاري نشتی لګ اختیاري نشتی بازی وای دلته کې الله رب العزت وای چې تاسو شاته رحمت شوای هغه نیکان بزرگان دی اولیاء کرام دی قبرونو کې پراته دي دغه قبرونو کې چې کم پراته دي داغي مثال پشان د بمبته ده او دا کجورا داغه د پارا پشان د قبر ده او د قبر او د سړی په منځ کې نری پوسټه کې کو کپن ده د فقه مسله ده مړی د خپل کفن مالک نه ده دیو جنوي چې کله یو سړی غلا وکړه او داغي قیمت لس شرعي دراهمي داغه بلاس کټ کول کی لیکن که یو سړی کفن پټ کو قبر یو کنو او د مړی نه کفن اوېستو او داغي قیمت لس شرعي دراهم ترسي د لاس بنه کټ کول کی د غل نه ده د غل نه وي شریعت کې لس سارق وغیرہ دا الفاظ استعمالی
دا د هغه چا لپاره استعمالیږي چې هغه مال محرزه، هغه مال چې هغه په حفاظت کې پروت دی او سړی پټي، هغه ته لص وایي، هغه ته سارق وایي. اوس د مړي نه کفن چې پټي نو هغه ته نباش وایي، هغه ته سارق نه وایي، هغه ته لص نه وایي. نو چې نه وایي وته نو هغه دپاره دغه سزا بیا نشتی، نو هغه دپاره سزا خو شته. نو څه سزا ده؟ نو هغه د حاکم وخت باندې هغه ته حواله ده چې هغه ولا سزا ورکړه. داسې سزا ولا ورکول پکاري چې نور خلق ته عبرت واخلي. کله کله دا سزا د دغه حد نه زیاتې دیم شي، کله داسې مړی کی چې چا لګه دا خو د مړو عزتي کوي، دی مړ کوي. بعضې قصې راځي زمونږ فقه کتابونو کې مسلې راځي، خلق په اعتراض کوي، وایي دا ګوره احناف وایي داسې کوي او داسې کوي. هغه مسله باندې پوه نه دی سړی، نو ځکه دا خبره کوي. یو سړی دی هغه د مور سره نکاح وکړو، د خور سره نکاح یې وکړو او بیا میلاو شو. زمونږ فقه کې وایي چې د لپاره حد نشتی، کم چې حد دی یو سړی دی بدکاری وکړه نو دا خو بدکاری ده، نکاح خو کیږي نه، دا خو بدکاری د کړله نو دا بدکاری نور وایي چې دله سزا ورکوي. دی که غیر شادی شده دی نو دله سل کوړې ورکوي، او که دی شادی شده دی سنگسار کوي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي نه، د دپاره د کما سزا چې د هغو دپاره ده دغه سزا دپاره نشتی. نو هغې اعتراض کوي، اعتراض د هغې بې ځایه دی. زمونږ فقه کتابونو کې لیکي چې دغه سړی د دپاره سزا نشته، حاکم وخت هغه څه کوي، هغه به دله سزا ورکوي. د څه شي سزا ورکوي؟ دلته کې چې دی د خور سره نکاح کوي، دی د خور سره نکاح جایز ګڼي، دا حرام ته حلال وي، دی کافر شو، دی مرتد شو، د دپاره قتل لی، د دپاره بل د کوړې موړې دا شنو وزه نشتی، د دپاره قتل لی، سزا د قتل لا، دی مرتد شوی دی. دی خور سره نکاح کوي، خور سره نکاح قرآن کریم وایي ناروا دی، حرام دی، او دی د هغې سره نکاح کوي. وخت یاد تیر شو، بیا دوباره وایو، بیا انشاءالله بل سبا وایو. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.